بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم او تاسو ګورئ ډیلی میدان. کتونکو نن به تاسو له خبر درکو د سوشل میډیا باندې د انټرمیډیټ امتحان چې کوم دی د پیښور بورډ د هغې په اړه باندې یو جعلي نوټیفیکیشن خور شوی دی په سوشل میډیا باندې. ویل کېږي پکې چې د انټرمیډیټ یعنی اف اف اس سی ریزلټ په د پیښور بورډ هغه به په 6 اکتوبر باندې جاری کیږي او په وزیر اعلی هاوس کې به د هغې دستور وي. نو مونږ معلوماتو کو آیا دا حقیقت دی او که دروغ دی. نو مونږ به تاسو له دغه درکو چې دغه خبر چې کوم دی دا په مکمله توګه فیک دی. مونږ چې معلوماتو کو نو مونږ ته دا پته ولګېده چې دا چې کوم خبرونه وایرل شوي دي په سوشل میډیا باندې دا په مکمله توګه باندې جعلي دي. په فیسبوک باندې چې کوم نوټیفیکیشن شیر کړی شوی دی په هغې کې دعوه دا کړې شوې ده چې د پیښور بورډ چې کوم دی هغه د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر د سالانه امتحان نتیجې به په 6 اکتوبر باندې جاری کوي او چې په هغې کې به د پوزیشن هولډرز طالب علمانو ته انعامونه هم ورکوي. نتیجه په نوټیفیکیشن کې په هغه جعلي نوټیفیکیشن کې دا ویلی شوي دي چې دغه نتیجې به 15 بجې جاری کیږي او دا به د بورډ په ویب سایټ باندې هم وي. په دې نوټیفیکیشن کې بیا دا هم ویلی شوي دي چې دې سره سره به ریګولر چې او پرایویټ چې کوم طالب علمان دي هغوی ته به ډي ایم سیز چې کوم دي هغه به په 10 اکتوبر باندې جاری کیږي. په دې کې بیا دا هم لیکل شوي دي چې په دې د کیمپ آفیس نومونه پکې لیکل شوي دي د متعلقه علاقه جات چې کوم دي د هغې نومونه هم پکې لیکل شوي دي. یو پکې لیکل شوی دی ګورنمنټ شهید اسامه طاهر اوان های سکول نانکپوره پیښور. بیا چې کوم د دې متعلقه علاقه جات دي پیښور سیټي چمکني اورمړ پندو او دې سره خوشه علاقې. بیا په دې کې دغسې نورې علاقې هم لیکل شوي دي او په اخره کې پکې لیکل شوي دي چې د ګورنمنټ او د پرایویټ سکول چې کوم سربراهان دي هغه دې متعلقه ادارو ته لیټر پیش کړي. نو مونږ معلوماتو کو د بورډ چې کوم ډیپټي کنټرولر دی د پیښور بورډ علمزیب صاحب هغې سره زموږ خبرې وشوې نو هغې مونږ ته ویل چې د بورډ چې کومه عمله ده هغه د اف ای او اف اس سی چې کوم ریزلټ دی د هغې په تیاری کې مصروف ده. فی الحال مونږ دا نشو ټاکلی چې د بورډ یا د اف ای اف اس سی چې کوم نتیجې دي هغه به مونږ کله جاری کوو. خو په سوشل میډیا باندې چې کوم دغه خبرونه خورېږي دا د ګمراهۍ سبب جوړ شوی دی او ځوانان چې کوم دي هغه خصوصا ځوانان چې کوم دي هغه په شک کې اچولی دي. بیا د بورډ چې کوم ډیپټي کنټرولر دی علمزیب صاحب هغه دا هم ویل چې د دغسې قسمه پوسټونو شیر کولو سره چې کوم خلک دي هغه بیا په صحیح پوسټ باندې هم یقین نه کوي. نو هغوی په دې باندې مکمل چې کوم د دې فیک پوسټونو مکمل تردید وکړو او دا یې ویل چې فی الحال هیڅ قسمه فیصله نه ده شوې چې موږ د انټرمیډیټ نتیجې جاری کړو. نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه چې کوم پوسټ شیر شوی دی دا په مکمله توګه باندې فیک دی او تر اوسه پورې هیڅ قسمه د انټرمیډیټ یا اف ای اف اس سی چې کوم نتیجې دي د هغې په اړه باندې هیڅ قسمه تاریخ نه دی ټاکل شوی. بیا دغه هم پکې وشو چې د دې وروسته د پیښور بورډ چې کوم آفیشل پیج دی په هغې باندې هغوی یو تردیدي پریس ریلیز هم جاری کړو چې وضاحتي بیان جاری کړی شو چې دغه خبرونه چې کوم دي دا فیک دي. ډېره مننه.